نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو كما قال الله تبارك وتعالى. مونږ درسونه شروع کړو د سورې فاتحې تفسیر ترجمه درس اختتام پذیر شو. اوس مونږ سورة البقره دا شروع کو. دا سورت په قرآن کې د ټولو سورتونو نه غټ سورت دی. په دې کې احکامات هم شته دي، په دې کې قصص هم شته دي، په دې کې د زندګۍ تیرولو دپاره بنیادي شرایط هم شته دي او عقاید هم پکې هم شته دي. دا صورت غټ صورت دی په ټولو صورتونو کې. څوک وایي دا مدني دی، څوک وایي دا مکي دی، خو د مکی و مدني صورتونو علما دوه تعبیره کوي. لکه مکی هغه صورتونو ته ویلی کېږي قبل الهجرت چې کوم صورتونه نازل شوي، او بعد الهجرت چې کوم نازل شوي هغې ته مدني وایي. او بعضې وایي چې نه، مکی هغه صورتونه دي چې په مکه کې نازل شوي وي، هجرت خبره پکې نشته، او مدني هغه دي چې په مدینه کې نازل شوي وي. به هر حال نو اول حرف ګوره، د الله رب العزت خپل صفات بړایي بیانوي. الله رب العزت خلقو ته خپل وحدانیت ښیي، خپل قدرت ورته ښیي. وی ای انسانه که ته ځان ته ډېر لوی ووایې چې ما له هر څه راضي و، ما کې عقل دی او د هر څه زه په عقل کوم، تکړه شه پیلنۍ ټکې ما راوړو، تر دې ترجمه وکړو، مقابله وکړه. تفسیر او لرې تلل غټه خبره ده، ته دې ترجمه وکړه، ترجمه یې وکړه، د دې مقصد روباسه، نو انسان به دلته کې ګونګی شي. نو الله رب العزت خپل علم ښکاره کو. علم صفت ابدي ازلی او بالذات صفت د الله دی. د انسان خو ثانیا د انسان بس یو د علم بس یو د هغه پوهه بس چې تکبر پې کوي. نو اول په دې یو لفظ کې چې الف لام میم په فرق باطلو باندې رد راغی، په ټولو فرقو باندې چې څوک غټ غټ خلک تیر شوي دي، ساینسدانان، افلاطون او داسې غټ غټ خلک تیر شوي دي، نن سبا به څه ذهنونه په هغې باندې رد راغی. به هر حال نو دې صورت ته سورة البقره وایي. بقره ورته ځکه وایي چې د بني اسرائیلو د اغوا کیسه پکې ذکر شوې. تسمیة الجزء باسم الکل د قبیلې نه دی، تسمیة السبب باسم المسبب، دغه دواړه قاعدې پکې چلی. نو به هر حال بقره غوا ته وایي. بني اسرائیلو کیسه پکې ذکر ده، تفصیل سره به راشي انشاءالله که جندو. نو نور نمونه هم شته دی، خو دی اصل نوم دی. نو الف لام میم روړو دې خبرې طرف ته اشاره وکړه، فرق باطلو ته او هغه خلکو ته چې الله رب العزت سره مقابله کوي او الله ذات نه مني. نو الله خلکو ته خپل ذات وښودلو چې الله رب العزت دا 3 حرف راوړي دي، الف لام میم. د دې تاسو وضاحت وکړئ. ګوره دا حروف متشابهاتو نه دی. متشابهات 2 قسمه دي، یو هغه دي چې لغوي معنی معلوم وي، یو هغه وي چې د سر لغوي معناړو معلوم نه وي. لکه دا الف لام میم او مرکبات چې کوم دي د دې لغوي معنی بالکل نه ده معلوم، او بعضې چې دي متشابهاتو نه دي خو د هغې لغوي معنی معلوم ده، اصطلاحي معنی نه ده معلوم. لکه ید الله علی الجماعه، د الله لاس وي په جماعت باندې. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن الله رب العزت
په عرش باندې ناست دی. نو دا اوس استوا کړې ده. دا معنی اوس غلطې دي. دا ناسته استوا ناستې ته ویلی کېږي په لغت کې. ید لاس ته ویلی کېږي. هغه مخصوصې جارحه عضوه. ید لحم شحم حزم نه جوړي. لحم شحم عزم نه. نو هغې ته لاس وی که نه دغه مخصوص اندام ته وي. نو لغت کې خو یې معنی شته خو اصطلاحي معنی نشته دی. نو متشابهات په دوه قسمه شو. نو الله رب العزت الف لام میم روړو دې خبرې طرف ته اشاره وکړه چې انسان له تکبر نه دی پکار. انسان عاجزه دی او الله سره تکبر ښایي. الله دپاره تکبر والی دی، لوی والی دی، بړایي ده چې ته ځان ته په یو حالت کې هم غټ ونه ګورې. په هر حالت کې الله لوی دی او په هر حالت کې الله عالم دی. او دا هر څه چې کیږي د الله رب العزت په قدرت سره کیږي. نو څنګه چې هر څه د الله په قدرت کې دي د یو لفظ معنی څوک نشي کولی. دک رنګې د انسان دا روح او دا ټول چهل پهل هر څه د انسان په قبضه کې قدرت کاملې دلته ښکاره کړو. څوک دې وکړي د دې مقابله که نه زه د دې یو لفظ مقابله خو دې وکړي نشي کولی. په دې کې ډېرې خبرې دي. د صحابو اقوال شته دي چې نبی علیه السلام ته د متشابهاتو د دې مرکباتو علم و که نه و. علم و که نه و نبی علیه السلام. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام سره علم و خو دا د الله رب العزت او د نبی علیه السلام ترمنځ یو راز و. راز دا و چې دا به امت ته نه ښکاره کړي. هغې ته به د دې معنی نه کړي. بس د هغه ترمنځ یو راز. او دغه رنګې نور صحابه کرام وایي چې نه نبی علیه السلام ته هم پته نه وه. بهرحال دا خو پکې د صحابو اختلاف شو. خو مطلب د خبرې دا دی چې د دې معنی به دا ده الله اعلم بمراده چې الله د دې په مقصد باندې ښه پوهېږي. نحن عاجزنا مونږ عاجزه یو. نو الف لام میم دا د حروف متشابهاتو نه دی. نو اشاره وکړه دې خبرې ته چې انسان عاجزه دی سم نشي کولی. انسان کې څه دي بیا ورپسې دی ذالک الکتاب لا ریب فیه. ګوره په دې کتاب کې به چا ویل چې دا پخوانۍ کیسې دي، چا ویل دا سحر دی، چا ویل دا جادو دی او دا د ځان نه جوړې کړی شوي خبرې دي. نو الله رب العزت وی ذالک الکتاب لا ریب فیه. په دې کتاب کې هیڅ شک نشته دی. ګوره ریب و شک څه ته وایي. دلته کې یو ریب دی یو شک دی. ریب او شک. ریب دې ته ویلی کېږي. ریب او شک کې عموم خصوص مطلق نسبت دی. شک خو دې ته وایي چې که تا ته یقین نه وي راغلی ستا ګمان بل طرف ته ځي یار شک مې دی پلانکي به وي که نه وي. او ریب دې ته وایي د شک نه دا یو ګونه کم وي. تا ته ښه یقین دی ودې لیدل یو کار دې ولیدلو ښه په سترګو خو درنه هیر شو. خو دلته خو یقین دی څه شی دی یقین دی خو تا نه لږ شانتې هیر شو حافظه کې د کمزوروالی راغو. نور خو یقین دی خو هغه ستا زړه بل طرف ته ځي چې یاره دا خبره څنګه وه زه خو ومه خو دې ته ریب وایي. او چې بلکل یې څه کتلي نه دي پکې د شک دی دا شیز به څنګه وي زما اوس شک مې دی چې دا دی دا نه دی. نو چې یقین نه بعد کشمکش شي انسان ذهن د وجې نه د نور څه غلطۍ د وجې نه. یعنی مطلب دا دی یو شیز د کار دی په یقین سره ولیدلو چې دا یقیني دا کار شوی دی بیا درنه څه خبره خوا دې خوا شه شک دی چې یار داسې به نه وګورې نو دې ته ریب وایي. او چې د سره د ابتدا نه شک وي یقین سره نه وي نو بس سا شک دی. نو شک ډیر دی. شک کې وهم ډیر راځي خو په ریب کې وهم کم دی هلته یقین دی. نو الله رب العزت ویل چې دغه قدرې شک هم نشته دی.
دا چې ته معمولی قدرې ستا یقین څنګه دی نو دا یقین دې پوخ کا. دا چې کوم جانب ته ستا ذهن ځي چې په یو خبره کې چې یاره او زه خو وم دا خو یقیني ده خو چې داسې وکړه نه دا نو دغه تصور دې ختم که. ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه هیڅ شک په دې کې نشته دی. او چې ذالک الکتاب ویلو نو ذالک اسم اشاره د قریب د پر راځي، هذا د قریب د پر راځي او ذالک د بعید د پر راځي. نو ذالک الکتاب مونږ معنی کو چې دا کتاب بیا وایي چې دا کتاب معنی د هذا کو او وایو ذالک الکتاب نو فيه تعظیم دا تعظیم د پار راغلی دی. ښه هذا کې تعظیم نو دې د وجې نه چې کوم دی ذالک وروړو. نو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب هیڅ شک نشته فيه په دې کتاب کې. رد یې کو په منافقانو باندې په کفارو باندې تاسو ګډې وډې مه وایئ، غلطې خبرې مه کوئ، د عقیده صفا کوئ. دا پخوانۍ کیسې نه دي، قال اساطیر الاولین دا پخوانۍ کیسې نه دي او نه دي سحر دی. بیا هر بار والله الله رب العزت چیلنج ورکړی دی په قرآن کې فأتو بصورت مثله روړی کنه مقابلو کوي کنه چې دا د ځان نه دی، دا د انسان کلام نه دی، دا د الله رب العزت کلام دی. تاسو دومره تکړی راټول شي چیلنج قبول کوي کنه. الله رب العزت ورله چیلنجونه ورکړل، الله رب العزت ورته وویل چې تاسو تکړه شئ د دې مثل وروړئ. نو پته ولګېده چې کفارو تاسو په دې کې شک مه کوئ، دا حقیقت کې د الله رب العزت کلام دی، ایمان پرې وروړئ. الف لام میم ذالک الکتاب په دې کتاب کې لا ریب